خو پس د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغه ښځه هم اعتکاف کوه په کورونو کې، نو د امام ابو حنیفه په مذهب باندې دا روا ده چې وایي هغه راشي د زنانه په کورونو کې اعتکاف ته کینی، آیا دا جایز ده د شریعت له لحاظه که نه د خلکو د ځان هسې یو څیز جوړ کړی، یا په دې باندې کوم شرعي دلیل شته یا نشته؟ که دا ملګري ما اعتکاف کوئ زه ټولو ته به ځواب ورکړم. اول خو امت کې صرف یو مذهب دی چې هغه عام وي د زنانو اعتکاف شته په جوماتونو کې چې امام ابو حنیفه صاحب ته ویلی کېږي. نور اصل کې اعتکاف دا په د جمهور علماو کې امام شافعي دی که امام احمد بن حنبل دی نور دي ټولو په نسبت باندې چې اعتکاف په جومات کې نه کېږي. یو د احنافو یو قول هم پکې شته چې په کور کې اعتکاف نه کېږي بلکې اعتکاف په جوماتونو کې کېږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه د حدیث نه معلومیږي که نارینه ده که زنانه ده، که نارینه ده که زنانه ده دا به اعتکاف په جومات کې کوي نه په کور کې. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څومره احادیث هم چې دي هغه که موږ د هر طرف وګورو په هغه کې دا خبره ده چې یاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم به کله اعتکاف کوه نو زنانه به ورسره جومات کې اعتکاف ته کېناستلې. یا دغه شانتې د هغې سره عائشه رضی الله تعالی عنها یا دغه شانتې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نورې بیبیانې چې وې هغې فرمایي چې اذا اراد ان یعتکفا صلی الفجر د الله نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله اعتکاف ته کېناستو سهار مونځ به وکړو نو که کومه بیبي به کېناسته یا نور صحابیات یې د هغې لپاره هم ډېر جدا ځایونه وو هغې به ورسره کېناستل. نو د زنانو په کور کې اعتکاف کول دا سم نه دی. د وجې نه ځینې صحابو نه تپوس شو چې پلانکې زنانه په کور کې ناستې ده اعتکاف ته ناسته ده اعتکاف به یې کېږي که نه؟ ویل سوا د ستړیوالي نه دې ته یو څیز هم نه حاصلېږي. په کور کې اعتکاف کول سوا د ستړیوالي نه پکې بل یو څیز هم دته نه حاصلېږي. اعتکاف صرف په جومات کې دی. خلک یو حدیث ذکر کوي چې یاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې د جومات نه ایستلې چې تاسو په جومات کې اعتکاف نه کوئ. هغه حدیث اصل په مقصد دی نه پوهېږي. حدیث داسې دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته ناستو په جومات کې، په دې کې ورسره یو بیبي ناسته وه اعتکاف ته. نو چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته ناستو نو هغه نور بیبیانو یې تپوس وکړو چې د الله د رسول سره څوک ناست دی؟ پلانکۍ ناستې ده. نو دا د بنو ضد چې کوم دی دا د الله د رسول په بیبیانو کې مو دا کوم حسد چې بني یو بل سره کوي. نو هغه نور بیبیانو یې تپوس وکړو چې د الله د رسول سره څوک ناست دی؟ پلانکۍ ناستې ده. نو دا د بنو ضد چې کوم دی دا د الله د رسول په بیبیانو کې مو دا کوم حسد چې بني یو بل سره کوي. نو داسې کار یې وکړو چې دا ټولې زنانه لاړې په جومات کې اعتکاف ته کېناستلې. یاره ویل چې موږ هم اعتکاف کوو. نو په دې کې د الله نبي صلی الله علیه وسلم دغه زنانه د اعتکاف نه راپاڅولې، په خپله هم راپاڅېدل. دا تاسې د ثواب په نیت نه وئ راغلي بلکې دلته چې تاسې اعتکاف ته راغلي وئ تاسې د بندتوب په وجه باندې راغلي وئ. نو هغه کال یې خپله هم اعتکاف ونه کړو. نور د الله نبي صلی الله علیه وسلم به د زنانو دپاره جدا جوماتونه جوړول. دا خو زمونږ په علاقو کې صرف داسې چې د سړو دپاره جوړېږي بلکې د زنانو به ځان له جومات و ځان له به ترتیب او د سړو به ځان له ترتیب ډېر په ښایسته طریقې سره. نو بیا هم زه ملګرو ته وایم که چا کور کې نیا ابۍ یا مور یا څوک کښېني اعتکاف کې نو په جوماتونو کې ځایونه یا په مدرسو کې خپل ځایونه ډېره ښه ده که نه په کورونو کې اعتکافونه نه کېږي هسې دې ځانونه هغه نه ستړي کوي. دغه زمونږ بل ورور راغلی ښه دغه یې ورور لاندې لیکلي وو چې دا اویس قرني دا څوک و؟ ځینې خلکو ته صحابي وایي حالانکې صحابي نه دی، عام په تابعینو کې راځي وي یو بهترین سړی دی، صحابي نه دی. دا کوم ملګري چې پوښتنې لري بره راختلی شي. خان ورور مایک دیان که ته قاری صاحب که کومه پوښتنه نه لري مشکل نشته پرې مایک پوښتنه مې شته دی یو ځانه خاص دی په خیر انشاءالله. الحمدلله د الله کرم. پوښتنه مې دا کوله که نه دا سرسایه